أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الف لام میم د دې په مطلب او معنا باندې الله رب العزت خپوهیږي. دا صحیح قول ده. نورم اقوال پکشته خدا صحیح ده. الله اعلم بمراده بذلك. ذلك الكتاب دا هغه عزتدار کتاب ده لا ریب فی چې پته کې هیڅ شک نشته. هدى للمتقین هغه کسان چې اوس په تقوا طرف ته راځي، یعنی هغه کې طلب او عاجزی ده. فی الحال متقیان نه دي، راضی به الصائرین الی التقوا. دا غي د پردا کتاب هدایت ده. متقیان کم خلق دي چې پاغي کې لس خبري وي. ا متقیان دي. لس خبري کمی دي عدل تر رواني دي، خو مخکې نه تاسو ته اورم. نمبر 1 ایمان بالغیب. قبر، آخرت، جنت، دوزخ د الله نظام غیب دی، مونږ په ایمان وروړو. ويقيمون الصلاة، مونږ را قائموي 15 وخته جماعت سره، خصوصا د سار مونږ په مزه مزه او دس په مزه مزه مونږ او په قرآن ایمان، پرستنی کتابونو باندې ایمان، د زکات اهتمام او آخرت باندې یقین. شپه خبره شوي، سلول خبره بل زیدي. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. غصه چسکی ګران کار ده، په صبر تقریر آسان دی، عمل پړه ګران دی. الله دې موږ د عمل توفیق نصیب وګرځي. او صرف صبر پزړه کې نس کی په خلم. والعافين عن الناس، چا اوس رضیاتی کړي ناغي معاف کړي. الذين ينفقون في السراء والضراء، چې الله په لار کې خرج کوي نه هم خبره، نوړی خوشالي او مالدارانی نو هم خرج کوي. والضراء، اړه خفه دی، غریب دی، بیا د الله لار کې خرج کوي. دا لس صفات چې چا کې پیدا شو دا متقی شو. بیا وسه چلی نو متقینو ته خدای پاک جنت ورکوي. ان للمتقین مفازا، د متقینو لپاره کامیابی ده. حدائق و اعنابا، باغات دي او انګور دي. وکواعب اطرابا، هم عمر حوری دي. وکأسا دهاقا، او ډکې پیالې د شرابو، د اوبو، د پیو، حوض کوثر. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، چې جنت ته لاړې الته دروغ او بکواس فضول خبرې او لغو نشته. الا قیلا سلاما سلاما، جہاں جاتے جاؤ گے سلام پاتے جاؤ گے. الله اکبر. نو جنتیانو د پاره ډیر نعمتونه دي. ما لا عین رأت، ما د نیکانو بندگانو د پاره هغه نعمتونه تیار کړی دي. الله فرمای ما لا عین رأت، یو سترګې هغه لیدلې نه دي. ولا اذن سمعت، یو غوږ هغه اوریدلی نه دي. ولا خطر على قلب وبال بشر، د چا په زړه باندې د هغې خیال تیر شوی نه دی. دا نعمتونه ما تیار کړي د متقینو دپاره. متقیان کم خلق دي چې په هغې کې لس خبرې وي، هغه ما بیان کړ. بهرحال لا ریب فی، دا هغه کتاب چې په دې کې شک نشته، هدایت دی. دا کتاب د متقینو دپاره. نو خلک اکثر تپوس وکړي چې د بدعملو لپاره دا هدایت نه دی، د هغې جواب ما ورکړ. ما یقول په اعتبار سره معالن چې رستو به متقیان کیږي. اوس متقیان نه دي، خو رستو به کیږي. الصائرین الی التقوا، دا کتاب د هغې دپاره هدایت دی. نه چا کې طلب او عاجزي وي، هغه له الله هدایت ورکوي او ذریعه جوړیږي رسول او قرآن او د دین دعوت. الله دې مونږ کې طلب او عاجزي پیدا کړي.
متقیان کم خلق ته چې پکې لس خبري اگر رواني ترتیب وار شپږ دلته صفات دي او څلور د بل ځای نه ما تاسو ته بیان کړو بل صورت نه غالبا سوره آل عمران. بهرحال نو الله رب العزت فرمایي چې متقیان هغه خلق ته الذين يؤمنون بالغیب چې په غیب باندې یقین ساتي. ایمان معنا څه ده؟ یقین. توجه سره وره، ایمان تعلق زړه سره وي، د اسلام تعلق ظاهر سره وي. ایمان په نظر ناراضي، اسلام په نظر راضي. اسلام استنجا او دس غسل تیمم منذ روجا حج زکات اشراق چاچ تلاوت معاملات هر یو کار د سنت مطابق کول دا شو اسلام. ایمان پړه کې چې کوم خبري الله رسول جنت دوزخ قبر عذاب په الله داغه په کتابونو په فرښتو ایمان دیته وي ایمان یقین اخلاص. الله رب العزت دوزونه کم نازل کړی دي ایمان او اخلاق یعنی ایمان او صبر دا کم دی او قیمت هم ډیر زیات دی. نو فرمایي ويقيمون الصلاه هغه کسان متقیان دي چې په غیب باندې یقین ساتي او مونږ لره قایموي ومما رزقناهم او د هغه سنا چې موږ له ورکړي دي ينفقون دي خرج کوي. ته یو ماشوم له ټافي ورکا وې دا ټافي راکا واپس شور جوړ کی او جاړي او چغي وي تا به له ورکړي پیسې دکه کنه مونږ جنګ له خدای پاک پیسې راکړي دي مال دولت راکړي دي ها نو بس پوخ مونږ ولې ځان سره او غریب سره امداد نه کوو. الله اکبر. ينفقون سچ منګ لدی ورک سچ منګ دی له ورکړي دي ينفقون دي دا غینه خرج کوي. والذین یؤمنون او هغه کسان متقیان دي چې هغه یقین ساتي یؤمنون ایمان یقین بما انزل الیک سچ ستا طرف ته نازل کړي شوی دي وحی کتاب قرآن وما انزل من قبلک او ستانه مخکې چې سونه کتابونه نازل کړي شوي دي 312 313 رسولان دي. نبراس المصنف ابو بکر نبی شیبہ په دې کې اوچت 104 اوچت 4 کې اوچت محمد پاک. وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون جار مجرور مقدم دی د پاره تخصیص او هم دا خلق په آخرت باندې یقین ساتي. دا شپږ خبرې شوې. اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. نو دغه کسان دي چې دا د خپل د رب د جانبه په هدایت باندې دي. واولئک هم المفلحون او هم دغه خلق دي چې کامیاب دي. مفلحون فلاح، فلاح کامیابی، حی علی الفلاح کامیابی کی طرف آو. زما محترمو ستاسو وړاندې دا دریم درس دی د قرآن او هر یو درس کم و بیش لس منټه وي. نو زما محترمو ما تاسو ته ووایي چې تفسیر څه معنی ده، تفسیر څوک کولی شي. 14 علوم مهارت کم از کم صرف نحو اور علم ادب په دې بیاناتو شو خبرې وشوې رستنی کلیپونه اوره او تفسیر تأویل تفسیر بالرأي اور تحریف په دې خبر وشو. دا ټول خبرې وشوې رستنی کلیپونه به اوره که هر یو کلیپ اوره خو په لومبه 2 کلیپونه به ضرور اوره او صرف په عربی باندې سړی عالم کیږي نه چیز ده عربی سیکھیے تاکہ قرآن سمجھیے. دا غلطه جمله ده. ټول عرب علم حاصلای او عالمان کیږي دا حرم امامان نو 15 شل کله ولې علم حاصلای حافظان ولې جوړیږي مدرسه کې ولې سبق کوي عربیان دي د خپل علوم دي. زما محترمو قرآن آسان دی ولقد یسرنا القرآن للذکر د حفظ د پاره او نصیحت د پاره او قبول ته تخه نبی ودی علوم زده کې. الله اکبر. نه درس چې دی نو هغه ما تاسو ته وی چې د الف لام میم ترجمه باندې الله نه علاوه بل څوک نه پوي. بس دا طریقه خبره دا خبره ټیک ته دا طریقه ټیک ته نورم اقوال چې دا عاشق او معشوق په مابین کې اشاری دي میان عاشق و معشوق و رمز است کرامن کاتبین هم خبر نیست. خو حقیقت دا ده چې الله به خپويږي. مونږ الله ته درخواست کړو اهدنا الصراط المستقیم یا الله مونږ ته نیغه لاره او خای مونږ په بوزه قراءت و ایصال علمان پوښو.
نو الله جواب کوي تاسو ته نه غلاره پکار ده راشه ذالک الکتاب دا غنه غلاره ده چې تاسو غوښته و مین ول بوک نو په دې عملو کې دا نه غلاره دا غنه غلاره عمل پیوګه نو درې جماعتونه شو یو په خپلم خبرو منلو پړم مسلمانان دا غي تعریف الله کو 15 آیتونه دلنه اون منلو په خپلمونه منله مخکنی سبق دا غي ده دای خلاف 2 آیتونه دلنه اون منله په خپلمونه منله منافقین دای خلاف 13 آیتونه ان الله لا كل شيء قدير پور دینه پس درس کې به ان شاء الله یو څو خبرې د سوره فاتحه او د سورۃ فاتحه دي هغه بیانو ځان ویښ ساته توجه سره قران اوره والسلام